السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو تاسو پته وي چې په ټیک ټاک باندې او په فیسبوک باندې د سوید اوربي بابا مدد سنټر چې کوم دی د هغوی به تاسو ته خدمات معلومي چې هغه په نن سبا وخت کې څومره ډیر زیات خدمتونه کوي او بیا هغې ته خلک په کمنټ کې یو داسې مخامخ خلک څومره رد بد وایي. زمونږ په معاشره کې زمونږ د پښتنو په کلچر کې چې که څوک غلط کار دی الله چا نه کوي نه، هغه څوک اسیم بیا نه پرېږدي. خو که یو سړی په دې معاشره کې څه خدمت کول غواړي، د چا سره تعاون کول غواړي، نو بیا هغه د چا نه بچ کېږي. بیا مونږ خلک هغه ته کنځلم کوو، هغه ته رد بدم وایو، بیا د هغه خو پرېږده، بیا مونږ دغه خور او مور هم نه معاف کوو، بیا مونږ دغه خاندان هم نه معاف کوو، بیا مونږ هغه ټول یادو. یو دور ځي مخکې یو ویډیو راغله چې په یو ځای کې تقریبا په مردان کې داسې یو ځای دی آی تھنک چې که غلطي وکړو معافي غواړو. نو په هغه ځای کې یوه ښځه وه، یوه زنانه وه چې هلته په یو ګودام یو دوکان کې پاتې کېده او هغه دوکان په امتیازو په هغه یعنې د ګند نه ډک و او هغه ښځې هلته ژوند تېروه. بیا دغه ځای کې د جمهوریت اسلامي پارټۍ دغه و د هر څه څیز چې و، خو هغه دغه ځای کې دغه دوکانونو مشر و، د مارکیټ مشر و او هغه مشر چې کومه دی تقریبا د 2012 نه د داسې ونه چې کومه دی دغه دوکان کرایه به یې ورکوله او دغه ښځې به دلته ژوند تېروه او ژوند به یې کوو. او هغه دا هم وي چې یاره دا به ما کور ته هم بوتله، خو دې به هلته خلک تنګوله او خلکو به دا تنګوله، دا ځای به له ونیو. هغه د خپل صفایي هم نه وه، د خپل ځای هم صفایي نه وه. تقریبا دغه ځای کې دغې ښځې چې کومه دی 18 سال زندګي ژوند دغه ځای کې تېر کړو. 18 سال بعد سوید جان ته دغې چا اطلاع کړ وه، هغه لاړ خپل ټیم سره او دغې مریم له لاس ورکړو. دغې مریم ویډیو راواخیسته په سوشل میډیا باندې ورکړه. نن سبا خلک د سوشل میډیا دور دی، نو خلک هر یو څیز سوشل میډیا ته خجي، خلک خبرېږي. هر کې دغه ویډیو سوشل میډیا ته وخته او هغې مدد سنټر ته بوتله او هلته علاج وغیره د مدد د ضرورت چې کوم څه و په مدد سنټر کې هغه ته هغه میلاوېده. او بیا د هغې سوید جان اورپي بابا چې کومه دی نو هغې نن یوه ګیله شکوه وکړه چې یو کلیپ یې راغیستی و چې د هغې جینۍ ورور و تقریبا چې هغې ورته کال کړی و او یاره ما هغه په خپله هغه ویډیو وکته چې دې هلک دې سوید جان بهي ته دومره کنځل او دومره ردې بدې دومره سپکې سپورې وویلې، خو سوید جان دې الله زندګي ورکړي او الله دې په عمر کې برکت پیدا کړي. خو دې د خولې نه قدري دا الفاظ هم نه دي ایستل چې یا مطلب د هغې د ویښ بل چا نه دی کړی، نه یې ورته کنځلې کړلي، نه یې ورته ښه کړلي، نه بد کړلي، دا یې ورته ویلي چې الله دې راوله بیا به ګورو. یعنې ستا خور ته 18 کاله پس میلاو شوه او 18 کاله پس د هغې چې کومه دی د هغې خدمت کېږي، د هغې علاج کېږي او ته بیا راپاسې او دغې کس ته کنځل کې او ردې بدې ورته وایې. نو سوید جان بهي وي چې تاسو دې ته څه ووایئ، زه ته هېڅ هم نه وایم. هلکه د الله بنده 18 سال کې تا چېرته د خپلې خور تپوس کړی دی، چېرته په خوب کې دې لیدل ده چې ته نن نه پاسې او دغې د خدمت ول خلکو ته کنځل کوې. زما په حساب سره او زما په نیز خو دا ډېر بکواس او ډېر فضول کار دی چې تا د خپلې خور په 18 کال تپوس نه دی کړی، تا یې چېرته ایستلی نه یې، چېرته پسې ګرځېدلی نه یې، او بیا چې دغه څوک مومي او د هغې خدمت کوي او د هغې علاج کوي او هغه خپل ځای ته بوځي او بیا ته هغې ته کنځل کوې، نو زما په حساب دا ډېر د بې غیرتۍ کار یې کړی، دا کنځل یې کړي، ردې بدې یې ویلي. ستاسو په خیال باندې آیا دا سوید جان یا بابا د کوم مدد سنټر چې کوم چلی ستاسو په خیال باندې دا ټیک کوي او که غلط کوي؟ په کمنټ سیکشن کې لازمي ووایئ.